بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو منګه ویلو چې علم القوافي د دویم علم په دې کتاب کې بیانې لول منګه د علم القافیه تعریف موضوع غرضوي او بیا منګه د قافیه تعریف وکړو چې دا د هغه دو ساکنین په منځ کې دو ساکنین او د ساکنین اول نه ما قبل متحرک نه واخله او دا اخیره پورې چې څومره ساکن دي د دې په منځ کې کوم حروف دي د قافیه ویل کېږي. بیا موږ د قافیه ویلو چې قافیه به کله یو کلمه کله به د کلمې بعضی صحیح کله به یو کلمه او بعضی سو کله به دوه کلمې وي. بیا موږ دا خبر وکړه چې په دې قافیه کې به 15 قسمه خبرې کوي موږ ته یو تعریف د قافیه او اضافه اسم وي. په دویم سبق کې موږ وی چې حروف د قافیه به بیانې نو حروف د قافیه شپږ حروف دي. څو حروف دي؟ شپږ حروف دي. یو ته ویل کېږي روي، یو ته ویل کېږي وصل، یو ته ویل کېږي خروج، یو ته ویل کېږي ردا او یو ته ویل کېږي تاسیس او بل ته ویل کېږي دخیل. چې په دې باندې تاسو صحیح پوه شئ نو اوس چې موږ کوم حرکات وایو نو حرکات په دې حروف باندې چې کوم حرکات راځي دا حرکات نمونه دي. نو دې باندې خاصه ځان پوه کوي ګوره روي موږ ویلو چې دا هر هغه حرف ته ویل کېږي چې د قصیدې بنیاد په دې باندې کې خودل شوی د قصیدې بنیاد په کې خودل شوی او نسبت د قصیدې هم دې ته کېږي. لکه موږ دا قافیه سینیه ده، دا قافیه میمیه ده، دا قافیه دال ده، دا قافیه را ده، قافیه میم ده. پوه شو دې باندې او دغه ته د روي دغه حرف ته ویل کېږي. پوه شو لکه دلته کې په دې کتاب کې مثال لیکل لري لکه اقل اللوم عادل والعتابا. نو په دې عتابا کې دا با چې ده کنه دا حرف روي ده. دا کې سره حرف روي دا حرف روي وصل څه ته وایي دغه روي ده. خو د روي نه وروسته چې کم حرف علت پیدا شو حرف علت پیدا کوم ده کلین ده دا کتاب ورته لین وایي. نو د حرف روي د حرکت نه چې کم دغه پیدا شو کم حرف علت پیدا شو نو دغه ته وصل وایي. دا وصل بیا په دوه قسمه ده یعنی یا که د روي په اخره کې د روي په اخره کې زبر راغلو جوړستو به سره راځي الف راځي که د روي په اخره کې زیر راغلو جو صبر راځي که د روي په اخره کې پیش راغلو جو صبر راځي واو راځي. نو کله دا حرف علت راځي او کله ها راځي. نو چې ها راځي نو یا به ها ساکنه یا به ها مفتوحه وي او یا به مکسوره وي او یا به مضمومه وي. پوه شئ نو د دې وصل د دې اوه صورتونه دي. وصل هغه حرف علت ته ویل کېږي چې د روي د حرکت د راقودونه پیدا شوي. پوه شئ او دا به یا حرف علت واو الف یا به او یا به هاي چې هاوی د هغې څلور صورتونه دي. اوس دا هاي وصلي نه راغلی هاي وصلي په دې په اخره کې چې کوم حرکت را موږ راقودو په هاي وصلي باندې چې کوم حرکت ته هغه حرکت موږ راقودو او د هغې نه کوم حرف علت پیدا شو نو هغه حرف علت ته خروج وایي. د هاي وصلي حرکت موږ راقودو هاي وصلي حرکت راقودل نو چې راقودو د دې نه به یا الف پیدا شي یا به واو پیدا شي یا به یا پیدا شي. پوه شو دې باندې ها روي بیا د روي حرکت چې د راقودو نو وصل به پیدا شي او یا به دغه حرف علت به نه بلکې ها به او د ها حرکت چې د راقودو دا وصل. پوه شو خروج. څلورم دی ردف. ردف دا هر هغه حرف مد ته وایي چې د روي نه مخکې راغلی د روي نه مخکې روي خو پېژنئ که نه چې په دې باندې د قصیدې بنیاد وي د دې نه مخکې چې کوم حرف علت راغلی دی نو هغې ته ردف ویلی کېږي ردف ویلی کېږي او دا د روي نه مخکې حرف علت د روي نه مخکې حرف علت و. نو اوس دا به یا واوي یا به الفي او یا به صحیح یا به وي. او تاسیس هغه الف ته ویل کېږي چې د دې او د روي په منځ کې بل حرکت راغلی چې د روي او د دې په منځ کې بل حرف راغلی لکه سالمو سالمو هغه الف ته ویل کېږي چې د دې او د دې واو د دې میم په منځ کې دا لام راغلی دی که نه
نو دی سی الف ته جنن دا الف تاسیس وای یعنی تاسیس د پاره دا خبره ده چې دا به خامخه الف وي چې د دې او د روي په منځ کې بل حرکت راغلی هغه الف چې د دې الف او د روي په منځ کې بل حرف راغلی پوه شئ د دې د تاسیس وي او د دې الف تاسیس نه ورستو او د روي نه مخکې چې کوم حرف ته کنه د حرف ته دخیل وي لکه بل سالمو کې د علام چې ده نو دې ته دخیل وي دې کې ګران څه دي پوه شئ دې باندې ها د مثالونه لږ وګد ډېر کړي نو مثالونه خدغه مثالونه دي ګوره دا اول به د روي تعریف کړه روي هر هغه ته لګي چې نسبت د قصيدي دي تکيږي او نسبت د بنیاد په دی باندې قصيدي او بیا د روي حرکت چې موږ راکوو نو دې ته وصل وای بیا د حرکت راکوو د وجه نه با یا الف پیدا کیږي یا به او پیدا کیږي یا پیدا کیږي او یا به هاي وصلی راځي چې وصلی راځي یا به هاي وصلی ساکنه وي یا به مفتوح یا به مکسور یا به مضموم نو چې دا هاي وصلی کله مفتوحه مکسوره مضمومه او د دې د اخر نه کوم فعلیت پیدا شو نو د خروج وي او ردف چې د روي نه مخکې چې کوم فعلیت نو هغه ته دا وي پوه شئ او تاسیس الف تاسیس چې د الف او هغه الف ته وي چې د دې او د روي په منځ کې بل حرف راغلی او دا بل حرف چې کوم راغلی هغه ته دخیل وي پوه شئ نو اوس په قافیه کې دا ټول ټکي ضروری نه دي چې دا ټول پکې راغلي پوه شئ لکه روي خو به پکې راځي او راځي د روي نه بغیر خو کېږي نو او وصل به پکې هم راځي روي به پکې هم راځي او وصل به پکې هم راځي خدا خروج پکې ضروری نه دی خروج په پاس صورت کې چې کله صحیح هاوي پوه شئ او دا ردف با ردف هم ضروری نه دی چې کله راځي او کله نه راځي پوه شئ ردف د روي نه مخکې حرف علت ته ویل کېږي د روي نه مخکې حرف علت وي او تاسیس هغه الف ته وي تاسیس الف ته وي چې اوس به یو په دې کې الف نو په دې کې بیا راځي پوه شئ دې باندې او دخیل هغه الف ته وي چې دا هغه حرف ته وي چې دا الف د الف تاسیس نه ورستو او د روي نه مخکې راغلی پوه شئ اوس تاسو دا راولئ حماسه راولئ دا یو دغه پکې وایي یو پیج راواړو چې پای کې موږ اجرا وکړو ټیک لکه دا لاولنې تاسو راوړئ لو كنت مما جنين لم تستبح ابلي بنو اللقيده من ذهل بن شيبان نو پدې کې دای کم یو دی څور ته وي قافیه په کوم یو ده بانا سره بانا اوس پدې بانا کې تروي وخیا بابا کې روي ده باغ سره پکشته نه نون پکې روي ده نون پکې سره او دا د نون نه ورستو دا الف چې ده دغه سره وصل له او دریم نمبر حرف ها مګه خروج ورونو خروج په دې کې خروج به نشته ردف څه ته ویل کېږي هغه حرف مد ته ویل کېږي چې دا روي نه مخکې راغلی د روي نه مخکې ګوره سره الف ته نو دغه الف ته بس وایو ردف تاسیس پکشته چې تاسیس پکې نشته نو داخل به پکې نه چې تاسیس پکې نشته نو داخل به پکې اوس پر ټول قصیده کې دا ټول قصیده نه پدې کې د قشان چلې پلانه کې ګوره پلانه کې نون پکې سره نون پکې روي ده نه خود پټه کې نون او الف او الف پکې سره او دا مکه الف پکې سره ردف ٹھیک شو لا ودا بل قصیده راوړې وقلنا القوم اخوانو نو بریږي دا قصیده دا دغه څه شری قافیه وانو سره وانو به قافیه ده نو بریږي حرف ردف وکړه حرف ردف پکې څه شری الف ته ردف پکې سره روي پکې شری نون وصل پکې وصل په اخره کې واو دی نه نون باندې په اخره کې واو راکاږي او خروج پکې نشته او دخیل پکې نشته او تاسیس پکې او د ټولو کې دي کانو یانو دانو بانو ٹھیک شو لا بل تر وړه فدت نفسي وما ملكت يميني فوارث صدقت فيهم ظنوني نبدي ګورا قافيه الاول وقع
نونی سره قافیه. اوس په دې کې حرف روي کوم یو دی نون او د روي نه وروسته چې دا یا ده وصل او دا نون نه مخکې چې دا واو دی پوه شوئ دا نور درې پکې نشته دی لکه پوهېږئ اوس راوځه دی بل ته ګوره ولا الاحفاد قرى سحبل حين اغلبت علينا الولايا والعدو المباسل اوس په دې کې ښه باسلو به کې قافیه ده باسلو به کې څه ده اوس ګوره په دې کې حرف روي کوم یو دی حرف روي به کې لام دی لام حرف روي به کې څه دی حرف روي به کې لام دی او بیا دویم نمبر وصل واو وصل به کې څه دی واو دی خروج به کې شته خروج به کې شته ریدف به کې شته ریدف به کې نشته ریدف څه ته وایي هغه حرف علت چې دا روي نه مخکې راغلی نو د روي نه مخکې حرف علت شته او تاسیس به کې شته ولې به کې نشته تاسیس به کې دا دی نو هغه الف چې دا روي او د دې په منځ کې حرف راغلی نو الف او د روي لام روي وکنه د دې په منځ کې سین راغلی دی نو د الف ته به څه وایو او د سین ته به څه وایو دخیل پوه شوئ اوس لاندې راځئ سلاسلو په دې کې کومه قافیه ده لاسلو نو روي پکې خیا لام پکې روي شو واو پکې وصل شو او سین پکې سین دخیل او الفو الګه پوهیږئ بیا یې دې بل درازه لا يكشف الغماء الا ابن حرة يرى غامرة الموت ثم يزورها قافیه وکړه زورها قافیه ده زورها قافیه ده حرف روي پکې وکړه ها حرف روي پکې حرف روي پکې ها نه حرف روي پکې را يزورها صدورها را پوه شئ وز درانه اقوا چې دا ها ده دغه ها ته څه ویل کېږي درانه اقوا چې دا ها ده هاي وصل او د هاي وصل چې وروسته الف دې ته څه وایي ریدف او درې رانا مخکې چې دا واو دی نه بهانه وروسته چې الف ته دغه الف ته څه وایي خروج ورې یزورها کې دا دا پکې روي شوله او دا ها پکې چې ده هاي وصل او دا الف پکې چې ده خروج او دا را نه مخکې دا واو ریدف ته او تاسیس پکې شته نو چې تاسیس نشته دخیل به پکې نه پوه شئ بیا صدورها کې صدورها په دې باندې دویم تکوي ما را دورها نو را پکې ها پکې الف او الف پکې خروج او دا را نه مخکې دا واو نه پوه شئ دخیل او تاسیس پکې هوايا مع الربان اليمانين مسعد لبنيب وجدباني بمكة موثق خیا موثق سره قافیه ده او پرې کې دا قاف کې چره روي ده دا قاف نورو سوا کې چره او دا واو نه مکه دا سا اسم نشته سا بګه اسم نه او دا واو بګه اسم نه ولې ریدف څه ته وایي نروي نه مخکې حرف علت شته نشته نو ریدف پکې نشته ده تاسیس پکې نشته ده او داخل پکې وس حرکت په دې باندې پوه شو تاسو وس حرکات دروي چې دې نه دي تا ګورو حرکات دروي چې دې نه دا شپږ دي حرکات دروي سوري چې شو نه اولنه مجرا نفاذ اشباع مجرا دي ته وای کنه حرکت د روي مطلق ته روي په دوه قسمه یو روي مطلق ده یو روي مقید ده روي مطلق دي ته چې هغه روي چې هغه متحرک وي روي چې متحرک وي ته سوې روي مطلق او چې دغه وي ساکن وي ته روي مقید وي نو دا مجرا د روي مقید حالت وګورئ په دې عتابه کې په دې کې حرف روي څه شری با نو په دې با باندې لپاسه چې دا کوم حرکت ته دغه ته بسوي ما دې ته به مجرا وې ما سبب ما مجرا پوه شئ یا لکه مسعدو ما وې مسعدو نو په دې کې قافیه څه شری دا قافیه خدا ده حرف روي په کې څه دال نو په دې دال باندې چې کوم حرکت ته په دې روي باندې چې کوم حرکت راشي
دغه ته ویل کېږي مجرا. سور ته ویل کېږي مجرا. ال کې دویم نمبر منګه وصل ویلو کنه ها نو دل کې دویم نمبر نفاذ دی. نفاذ د حرکت د های وصل ته وای. په های وصلی باندې چې کوم حرکت راشي نه ته وای لکه په دې مکه شعرونو کې ګورئ ثانیها النفاذ الثالث حرکت واسط اولها المجرى وهو حرکت الروي المطلق. روي مطلق یو پیژاندو څه ته وای ها حرکت چې روي چې متحرک وي نو مطلق ورته وای چې ساکن نو څور ته وای. ثانیه النفاذ حرکت های الوصل د های وصلی حرکت ته وای لکه په يوافقها په دې کې قافیه کومه ودا وافقها سره وافقها به کې قافیه ده او په دې کې روي څه شری ها پکې نه مړه قاف ته قاف پکې سره قاف پکې روي ده او ها پکې شری وصل او دا ها نو رسو دا الف شری خروج او دا وافقو کې دا الف شری الف تاسیس او دا فا دخیل. وس به های وصلی باندې چې فتح راغلی دا دغه د نفاذ وای. څور ته وای نفاذ. او په یحسنونه هو کې په دې ها باندې چې دا پېښ ته دغه پېښ ته څه ویل کېږي نفاذ ویل کېږي. په یحسنونه هو کې ما ته پته نشته چې قافیه به ګوره سره نونه سره بګي نونه وس نونه ته تو ګوره چې په نونه کې قافیه څه شری دا روي نون او ها بګي وصلی او د ها نورستو دا او د ها نورستو دا واو وصل ها دغه خروج او پرې ها باندې دا پېست دي د سوي او نعلیه کې په ها باندې. ثالث الحذو حذو څه ته ویل کېږي هو حرکت ما قبل الردف. ردف خو به چندو کنه ردف څه ته وایي د حرف روي نه مخکې چې کوم حرف علت راغلی نو په دغه ردف نه مخکې چې کوم حرکت ته دغه ته حذو ویل کېږي. لکه حرکت باء البالی بالی بری کې د لام چې نه دا پکې څه چره لام پکې روي ده او د روي نه مخکې د الف چې دی ته ردف ویل کېږي او د ردف نه مخکې د با چې په با باندې زبر دغه ته حذو ویل کېږي. الا پوه شو به باندې د ردف نه مخکې چې کوم حرکت ته د ردف نه مخکې چې کوم حرکت ته هغه حرف حرکت ته څه ویل کېږي حذو ویل کېږي. وشین مشیبو کې د شین نه حرکت چره او وحاء سرحوب او په سرحوب کې په دې ها باندې چې دا کوم حرکت ته دغه حرکت ته حذو ویل کېږي. پوه شئ. رابع هل اشباع حرکت د دخیل د ویل کېږي. دخیل نه پیژنم بھائی د حرف تاسیس نه ورستو د روي نه مخکې چې کوم حرف ته تسوي دخیل لکه سالمو نو بری کې د علام چې په لام باندې کسرت لري ته اشباع وي. وحرکت الدخیل ككسرة لام سالم وزمد فاء التدافع او زمد التدافع کې رفع او په فتحه واو تطاولي لکه پوه شو په معنی تطاولي. خامس وا الرس پنځم داغینه الرس ته ویل کېږي حرکت ما قبل التاسیس. د تاسیس خو پیژنې کنه الف تاسیس د مخکې چې کوم حرف ته پای باندې حرکت هي ته رس ویل کېږي. کفتحه سین سالم لکه په سالم کې د سین دا فتح شولا. سادس وا توجیه حرکت ما قبل الروي المقيد د روي مقید د مخکې چې کوم حرکت راغله روي مقید خو نه پیژنه چې روي باندې کوم حرکت بنه له ساکن وي. حتى اذا جن الظلام واختلط جاءوا بمثل اهل رايت الذئب قط نو دلته کې دا قط دا طواتن دا بګی روي له او د دې مخکې په عقاب باندې کوم حرکت ته دیتا توجیه ویل کېږي. هغه پوه شو به معنی مجرا نفاذ حذو اشباع رس او توجیه یاد بشي خصيصي بدايات